هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې روان دی. ابو جهل مخې له ورځي. نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي تا همیشه د نبوت دعوې کړي دي، ما انکار کړی، ما رد کړی دی، نه ستا نبوت په هله منمه چې زما د لاس کې ما څه نیولي دي، ته ما ته دا وایې چې دا سري او په دې لاس کې یو دوه کاڼي نیولي وو، ګټې نیولې وې، داسې پټ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي دا راته ووایه چې ستا لاس کې چې دا څه نیولي دي د دې ښوول دا خو اسان کار دی، خو دا لوز راسره وکړه چې ستا لاس کې تا څه نیولي دي، که دې زما د پیغمبرۍ ګوی ورکړه نو بیا خو به دې خامخا منم. یو دم د ابوجهل لاسو کې کاڼ آواز وکړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ابوجهل بېهوش راپرېوت او کله چې په هوش کې راغی محمده صلی الله علیه وسلم ما ته هغه استاد وښیه کوم استاد نه تا جادو یې زده کړی دی چې په پردي لاسو کې د کاڼونه آواز وباسي. هغه بدبخت ایمان رانوړ په مخه باندې لاړ، حالانکې کاڼو په محمد رسول الله ګوی ورکړه چې دا د الله نبی دی. او کتاب الله فرمایي الیکا پیغمبر هر چاته مې نه دی نازل کړی، ما معمولي شخصیت ته نه دی نازل کړی، انزلناه موږ نازل کړی دی. الیکا پیغمبر تا ته مې نازل کړی دی، ستا ورته شخصیت ته مې نازل کړی دی چې جمادات پې خپله دعوه کوي، د محبوبیت نباتات پې خپله دعوه کوي، حیوانات پې خپله دعوه کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې چې څنګه عاشق دا کاڼي وو او دا شان جمالات په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د عشق دعوه نباتاتو هم کړې ده. رسول الله مبارک دا د تره سره په سفر روان دی، د شام سفر کې غور سره وغی، د شام سفر کوي. نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي تره ورته وایي بچیه تا له ځان سره بیا چکر درکړم. روان دي، یو ځای ته ورسېدل، هلته یو راهب دی، هغه راهب د عیسایانو یو عالم راهب، دغه نوم بحیرا دی او هغه بحیرا په لاره کې یو سرای جوړ کړی دی چې کله به قافلې تلې هغه یو ننګر لګولی وو، نوکران یې ورله نیولي وو، وی په دې لار چې څومره خلک ځي مسافر یې تاسو به دلته کې هغه کله شپې ټیم یې د شپې ځای ورکوئ، کله خوراک ټیم یې خوراک ورکوئ. بحیرا به خپل نوکران ودرولي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د تره سره شام ته روان دی. تره ورته وایي بچه چکر درکوم، وس خلاف معمول د نوکرانو نه مخکې بحیرا په خپله باندې خدمت ته ولاړ دی. خوراک یې راوړ، قافله ورسېده، پیغمبر علیه السلام پکې موجود دی. قافلې د اوښانو نه بارونه لر کړی شول، لاړل اوښان دا ونو ته ونیول شول چې پاڼې وخیمو شي. محمد رسول الله وږی ماشوم بچی د خپل تره د اوښ مهار نسي ولاړ، یو بوټي ته یې ودرو چې د دې پاڼې وخوري او بحیرا راغی. چاپېره خلک ګوري، چاپېره خلک ګوري چې دا خو هغه زړه قافله ده، دا خو هغه خلک دی چې د مخکې نه ځي راځي، دې کې خو نوی څوک نشته. بهر کیف نوکرانو ته وایي خوراک راوړئ، خوراک راوړی شو، دسترخوان خور کړی شو، خلکو ته وایي راځئ خوراک تیار دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا د تره اوښ هلته یو ونې ته او بوټي ته نیولی، اواز کوي بچې راشه خوراک تیار دی. کله چې محمد رسول الله راغی د ونو سوري خلکو ځان له قبضه کړي و، د غرمو ځای پاتې و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دسترخوان ته چې کښېني په غرمو باندې کښېناسته، د ونې سوري راتاو شو، خلک یې په ډاګه پرېښودل، په محمد رسول الله باندې چتا شو. ونو ګواهي ورکړه چې دا د الله نبي دی، دا عام شخصیت نه دی، دا د آخر زمانې پیغمبر دی. د ونې سوري په محمد رسول الله د پاسه چتا شول او بحیرا چې راغی دې ماشوم ته ګوري چې زمونږ کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر نښې چې دي په دې ماشوم کې موجود دي. خلکو دا څوک دی؟ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تره وایي دا زما بچی دی. ورته وایي ښه اریان دې کړم، څومره نښې چې د آخر زمانې د پیغمبر وي هغه په دې ماشوم کې دي، خو یو نښه خو دا وه چې دا وړوکوالي باندې یتیم کېږي. و څنګه ستا بچی د هغه وي؟ او زما مشر ورور عبدالله وفات دی، دا د هغه بچی دی، زما وراره دی، خو تره هم په مرتبه د پلار باندې زخم ورته وي. ویې ټیک ته راشه تا سره زه یو خبره کول غواړم. د دې ماشوم د ملا نه کپړه لرې کړه، د محمد رسول الله د ملا نه چې کپړه لرې کړه، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام
د ولو په منځ باندې داسې لکه کوترې د هګۍ په مقدار باندې یو داسې هګۍ وه او په دې ټولو زخو باندې پې له پاسه محمد رسول الله لیکلي و. د پیغمبر علیه السلام د نبوت مهر و. هغه بهیر راښکل کړو د پیغمبر علیه السلام هغه تره ته وایي مخکې به یې درنه یهود او نصارا هغه خراب کړي دا ماشوم واپس کا خو تا ته پته شته نور کله زما نوکران دلته ولاړ نن په خپله استقبال او خدمت ته ولاړ یم ځکه سهار چې راپاڅېدم ما بوټي کتل دې خوا پسې لیده ما ونې کتې دې خوا پسې دی ما ته پته ولګېده عظیم شخصیت د دې طرفه را روان دی پته ولګېده محمد رسول الله د ونو هم معشوق دی محمد رسول الله د پټو هم محبوب دی